د لوی او بخونکي الله تعالی په سپېڅلي نامه د ژوندون نړیوال راډیو ټلویزیون د لیدونکو او اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ اوسئ او نننۍ ورځ به در باندې په خوښۍ خوشحالۍ او نیکمرغۍ سره تېرې شوې اوسي. بیا هم خوشحاله او خوښ یم چې ژوند را سره ملتیا وکړه او د نن خبرې په خپرونه کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوم. له خپلو تخنیکي همکارانو حکمت الله رحیمیار او عالم جان نه یوه نړۍ مننه چې د نن خبرې خپرونه په ژوندۍ بڼه د اونۍ البته له شنبې تر چهارشنبې تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. له دوی مننه کوم او له ستاسو هم مننه چې په خپرونه کې زموږ ملتیا کوي. درنو دوستانو، نن به تاسو په خبرونو کې لیدلي چې د کوکنارو کښت او د تریاکو د قاچاق د زیاتېدو په اړه باندې په ټوله کې یو خبر راغلی چې دغه خبر دا ښودلی وه چې هغه سیمې چې دولتي ادارې پکې کمزوري دي د تریاکو قاچاق او د کوکنارو د کر هغه دید زاویه او ساحه پکې پراخه شوې ده. دارنګه دغه راپور د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت راپور چې 300 مخه او په 2014 کال کې دوی ویلي چې سباندې 200,000 هکټاره کوکنار کرل شوي دي په افغانستان کې. دارنګه دوی وایي چې په 4,800 میټریک ټنه بیا په دغه جمله او دغه لړ کې خام تریاک دي. د 2015 او 14 کال کومه فیصدي چې راوتې ده، کومه سلنه چې راوتې ده، پای کې ښودل شوي دي چې 43 سلنه د تریاکو تولید زیات شوی دی او 10 سلنه بیا اضافي کوکنار کرل شوي. دا چې اصلي لامل څه دی، ولې هغه مخدره توکي چې ورته اشاره کیږي د دوی په تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی دی، د دولت وسلوالو مخالفینو ته چې کومه ادعا کیږي څومره ګټه یې رسولې ده، هیواد ته یې څومره زیان رسولی، او دارنګه د دوی دغه خبره یا راپور تر کومه بریده البته زموږ د شنونکو په اند باندې د تایید وړ دی. دا او نورې ډېرې خبرې به د نن ورځې د نن خبرې په خپرونه کې ولرو، خو په دې هیله چې تاسو هم تر پایه له موږ سره پاتې شئ او په دې هیله چې تخنیکي همکاران تلیفوني اړیکې هم برابرې کړي او ستاسو تلیفوني اړیکې هم له موږ سره ټینګې شي. درنو دوستانو، په خپرونه کې ځان ته نه یم، د پاس دپاره دروند او خطرمن میلمه فیضي زادران د چارو شنونکی را سره دی. ده ته ښه راغلاست وایم او ځانګړې مننه ترې کوم چې په دغه ماښام کې زموږ بلنه ومنله او خپرونې ته راغی. ستړي مه شئ زادران صاحب، په خیر راغلی خپرونې ته. خوشحاله اوسئ سباون صاحب، تاسو د ټلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه ولیکئ. ډېره مننه زادران صاحب، خدای دې وکړي زما مقدمه اوږده شوې نه وي. پیل به له دې ځای نه وکړو د لیدونکو او ستاسو د معلوماتو په خاطر باندې تاسو به خبر اوسئ. په رسنیو کې به مو تعقیب کړي موضوع، خو ما یو څه معلومات لیدونکو ته ورکړه، ارقام مې هم ذکر کړي، نور ارقام به د خپرونې په لړ کې ورته ووایم. خو اصلي خبره به له دې ځای وکړو چې دغه کوم راپور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 300 مخه خپور کړی، دومره زیار او زحمت یې پیوسته، ستاسو په نظر تر کومه بریده به زموږ په هیواد کې حقیقت ولري او اصلا لامل څه دی چې دومره پرمختګ کیږي په مخدره موادو کې؟ مهرباني. مننه. یو ځل بیا سلامونه. سباون صاحب، تاسو ته ټولو هیوادوالو ته که بې ځایه نه وي ټولو نړیوالو ته دا ثابته ده چې کله چې د بدبختۍ دغه اور دغه جګړه چې په موږ باندې د پردیو له لوري تپل شوې ده او لا تر اوسه پورې همدغه جګړې حمایت کوي همدغه پردي. په دې ځای کې کله چې جګړه ده زموږ په وطن کې نه یوازې دا چې کوکنار دي شي، نه یوازې دا چې مخدره توکي قاچاق یا په اصطلاح کښت دلته زیات شوی دی، زموږ سرونه ښیندل کېږي، زموږ غرونه مادي هستي، زموږ انسانان تباه کېږي، زموږ فرهنګ تر سوال لاندې راغلی، زموږ افغانستان په دې برخه کې په اصطلاح د نړیواله انزوا سره مخ وبولئ. ځکه افغانستان هغه بد نوم دلته چې مثلا په نړۍ کې معرفي کېږي چې د کوکنارو د کرکیلې په لومړۍ کرښه کې راځي یا په لومړۍ لیکه کې راځي، دغه هغه بد نوم دی چې د افغانستان په ټنډه متاسفانه وهل شوی دی. او دغه بېلګه د څه شي ده، متاسفانه هغه کورګډې جګړه چې په افغانستان کې دلته په اصطلاح دوام لري او لا پردي پسې لګیا دي، شدت ورکوي، دغه اور لا پسې بلوي. زه یوازینی لامل په دې کې ګورم کله چې جګړه مهار شي هر څه ته رسیدګي کېدای شي. کله چې جګړه نه وي، حکومت په اصطلاح خلکو ته خدمات وړاندې کولی شي او خلک د حکومت خدماتو نه په اصطلاح برخمن کېدای شي. خو دغه جګړه ده، دغه بربادونکې جګړه ده چې زموږ ټولې هستۍ تر خپل په اصطلاح بد کومې تېر کړي دي او موږ یې تر دې سره اصلي لامل جګړه ده چې که دوی په دغه راپور کې لکه څنګه چې د هلمند، کندهار او بادغیس نوم اخیستل شوی دی زادران صاحب په ټوله کې دغه ولایتونه یې البته په زیاته کچه باندې ښودلي، خو فکر وکړو په ننګرهار کې هم دغه ستونزه شته دی، په کونړ کې به وي، په ځینو نورو ولایتو کې به وي د افغانستان. خو مهمه خبره دا ده چې نامني چا جوړه کړې ده او جګړه څوک په مخ باندې بوځي او بیا په خپل راپور کې هم راځي چې دومره کوکنار کرل کېږي. که دغه خبرې ته زادران صاحب یو اشاره وکړي، اساسي ستونزه کوم ځای کې ده؟ یو څه ته اشاره کول پکار دی، حقایق راسپړل پکار دی په دې وطن کې. نور باید زموږ هیوادوال له حقایقو څخه به اصطلاح باید پوه شي او برخمن شي چې حق څه دی. په افغانستان کې دغه کورګډې جګړه چا پیل کړې ده، د چا په نفع ده. بیا راځو له هغې نه دغه د کوکنارو پدیدې ته په اصطلاح د مخدرات توکو دلته د کرکیلې ته راځو او دغه تور تجارت ته راځو چې
په افغانستان کې که دغه مخادر توکي په اصطلاح وړل کېږي او بل ځای ته یوې سیمې نه بلې سیمې ته د 1 کیلو د 2 کیلو د 5 کیلو د 10 کیلو راځي هغه ډېره اندازه یې چې ونیول شي 200 کیلو 300 کیلو یو څوک لېږدولی شي اما دومره مواد مخادر لکه تا چې وویل چې 4000 څو متریک ټونه د وښودل چې دلته په اصطلاح تولیدېږي خام دغه څوک پخوي دغه چیرته لېږدول کېږي دغه په اصطلاح دغه پیسې څوک راوړي چې دغه مواد مخادر اخلي افغانان خپله ته ډوډۍ د وچې یوې ګولې ډوډۍ په اصطلاح د پیسو د پیدا کولو پسې سرګردانه لالاهان دي دا هغه څوک دي چې دغه ارقام خپروي ګوره لا تر اوسه د افغانستان د مخدراتو پر وړاندې د مبارزې وزارت لا دغه ارقام نه دي خپاره کړي نه دي تایید کړي مګر وخته نړیواله سروې په دې باندې کېږي چې ګویا دومره متریک ټونه دلته په اصطلاح تولیدېږي خام او هغه ځي پخول راځم دې ته چې هر هغه چا چې دلته جګړه پیل کړې ده هر هغه څوک چې د جګړې تر شا دي دغه جګړه تمویلوي په افغانستان کې زموږ په اصطلاح قانوني حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي یا دغه افغانستان د فوټبال په میدان باندې تبدیل کړی دی چې ګویا زموږ بهرانیان دلته راځي او فوټبال پکې کوي لوبه پکې کوي بیرته ځي هغه څه چې زړه غواړي په افغانستان کې کوي دولتي حاکمیت کمزوری کوي زموږ ځوان نسل په اصطلاح دلته یو سوال دم پیدا کېږي زدران صاحب چې تاسو به خبر استئ چې د مخدره توکو پر ضد باندې یو کمپاین د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا په لار واچول شو په ولایتو کې خلکو ته پیسې ورکول شي د هغې په مقابل کې وروسته بیا دغه سروې ته چې موږ په دغه وروستیو کلونو 1514 کال کې ګورو چې دومره بیا زیات او پرزیاتي او پرمختګ کوي فکر نه کوي چې هغه برنامې چې دوی په کار اچولې وي اصلا هغه برنامې ګټورې وي نه وي که اصلا د برنامو تاثیر موقتي توګه باندې و او له منځه لاړ کله کله دغه دوستان وایي چې په افغانستان کې خیالي سرتیري دي په اصطلاح پیسې بې ځایه لګول کېږي یا په خیالي مکتبونه جوړ شوي دي پیسې هدر تللي دي زه به وایم چې د دوی هغه پیسې چې دلته دوی لګولې په خپل لاس باندې د مخدراتو په وړاندې د مبارزې په کار کې دوی لګولې هغه ټولې خیالي پیسې وي زه وایم چې دغه پیسې په اصل کې نه دي لګول شوي له دهقان سره مرسته نه ده شوې له بزګر سره مرسته نه ده شوې د اوبو په اصطلاح په کانالونو د اوبو په ذخیرهګاهو باندې نه ده لګول شوي دهقان لپاره دا زمینه نه ده مساعده شوي بذري تخمونه یا اصلاح شوي تخمونه دهقان ته نه دي رسېدلي فقط هغه پیسې د کمپاین پیسې په سمه توګه ورته نه دي رسېدلي هغه پیسې په یو لاس اخیستل کېدې په بل لاس بیرته همدغه دوستانو له افغانستان نه وایستل تاسو وګورئ د 2014 کال راوروسته په افغانستان کې دغه پیسې هغه ډالرونه چې دلته هوایي راغلي وو په افغانستان کې هغه ډالرونه اوس ولې نشته دا د خلکو ژوند ولې نه ده ښه شوی زه کله کله د شپې په 10 بجو په 11 بجو باندې کله چې خپل کور ته ځم په لاره باندې ومه ځوانې پیغلې ولاړې وي سوال کوي ګدایي کوي دلته دا د افغانستان د خلکو ژوند ولې بهبود نه ده پیدا کړی پس دې ته دې نتیجې ته رسېږو چې کرکله چې کېږي هم د هغوی په قمانده باندې ده د هغوی په مرسته باندې ده چې انتقالېږي هم د هغوی په مرسته باندې ده که چیرې یعنې که قاچاق کېږي که کرکیله کېږي نړیواله ټولنه او په خپله ملګري پکې کاملا کله چې دلته فضا خړه ده کله چې په اصطلاح د جنګ او جګړې ملاتړ کېږي په افغانستان کې د یو قانوني حاکمیت د ستنو د ټینګښت لپاره په اصطلاح کار نه کېږي دغه نړۍ یا زموږ سره د سیمې هیوادونه یا ګاونډي هیوادونه چې دلته په اصطلاح مرسته نه کوي علت همدغه ده چې افغانستان د یو خودساره هیواد وي هر څوک یو لاس ورسره وغځوي څوک پکې مواد مخادر وکړي څوک د افغانانو په سر تجارت وکوي څوک وروره زدران صاحب دلته فکر نه کوي چې یوه خبره چې کله دلته دوی وایي چې په هلمند کندهار او بادغیس کې 80% سلنه د دغه کومه کچه چې دوی یاده کړې ده دی په دغه درې ولایتو کې دي کله چې د هلمند د جګړې خبره کېږي او د تاریاکو د قاچاق یا د مخدره موادو د لیږد خبره کېږي او پراتیفي او امنیتي مسؤلین وایي دا خبره په ټوله کې صدق نه کوي د دوی دغه راپور ښه یعنې د نامنۍ سره نور ولایت خو په خپل همدې خبره ته راتلم کوم درې ولایته چې تا د هغو نوم ذکر کړه ممکن د افغانستان په نورو برخو کې هم دغه ناوړه پدیده وي یا په اصطلاح دغه ترویج هلته موجود وي چې مخدرات توکي هلته کرل کېږي او وروسته بیا پروسس کېږي په کوم ځای کې دا چې کوم ځای تولید کېږي دلته فابریکې او کارخانې شته او که نه شته مګر راځو دې ته چې دا ولایتونه ګوره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته ولایتونه دي دا ولایتونه باندې کله محاصره دومره راتنګه شي چې هغه ښار چې حاکمیت د دې ولایت هلته پکې ټینګ دی په اصطلاح پوځونه هلته دي دولتي تاسیسات او ادارې او مکاتب هر څه هلته موجود دي هغه تر محاصرې لاندې ونیول شي نو کله چې جګړه وي په جګړه کې حلوا نه ویشل کېږي په جګړه کې هر هغه څه کېږي چې دښمن یې غواړي د هغې لپاره جګړه کوي د بدو موخو لپاره لکه مخدر مواد لکه د افغانستان بیرته پاتې والی په افغانستان باندې د یو قانوني حاکمیت د شتون تر سوال لاندې کول دا هغه څه دي چې دغه لارې زه فکر کوم چې د نړیوالو دغه دوستانو چې دغه سروې کوي زه فکر کوم د دوی لاس ده پکې
واضح په واضح الفاظو کې دا ویل شي چې نړیوال دوستان هغه مرسته چې د افغانستان له حکومت سره وکړي تر څو دولتي حاکمیت هغه مناطقو ته ورسول شي چې هلته په اصطلاح د مخدراتو کو د د یو جز په توګه که زادران صاحب دا خبره یاد کړو لکه دوی چې ویلي چې مافیایي کړۍ هر کال تقریبا د 15 سلنه تر 80 میلیارده یعنی 15 نه تر 80 میلیارد ډالر له دې لارې لاسته راوړي ستاسو په نظر باندې دغه د مافیایي کړیو تعریف او د دوی خبره په ولایاتو کې که په کندهار کې په هلمند بادغیس ننګرهار یا نورو سیمو کې اصلا مافیایي کړیو ته به راځو او د دوی د خبر ته به راځو ستاسو په نظر چې تر کومه بریده به صدق وکړي که ستاسو خوښه یو لنډې دمې ته به لاړ شو زادران صاحب له لنډې دمې وروسته درنو لیدونکو له تاسو سره تاسو هم له موږ سره ملتیا وکړئ ستاسو تلیفوني اړیکې به هم له موږ سره وي درنو لیدونکو تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ د خپرونې ملتیا کړې وي او تر وروستۍ ګړۍ له موږ سره پاتې شي او یو ځانګړی سلام هغه دوستانو ته چې دم ګړۍ زموږ له خپرونې سره یو ځای شو خبره د مافیایي کړیو وه چې ویل کېږي په دغه راپور کې چې له 15 تر 80 میلیارده ډالر دوی د بزنس یا دغه کاروبار له لارې ترلاسه کوي زادران صاحب بله ګورئ دغه ارقام چې خپرېږي دغه دوستانو ته په اصطلاح کاملا دغه پته لګېږي چې په افغانستان کې څومره مافیایي کړۍ دي څومره مافیایي کړۍ دي کومې کړۍ دي دا د افغانستان دغه مافیایي کړۍ خو هم شاته څوک لري زادران صاحب مونږ خو ستاسو د خبرو په تایید چې یو د غوز عمر ځان سره نه شو وړلی یو ځای نه بل ځای ته راځم همدې خبرې ته کله چې دوی په دې باندې پوهېږي چې په دومره مقدار سره کرل کېږي په دومره مقدار سره په اصطلاح اومه مواد مخدر ترلاسه کېږي هغه بیا لیږدول کېږي نو دوی ته یې لارې هم معلومې دي چې په کومه لاره باندې قاچاق کېږي او چېرته وړل کېږي دا څوک دي دوی د افغانستان له قانوني حکومت سره هیڅ کله په دې کې مرسته نه ده کړې صرف د ارقامو په خپرولو د افغانستان د بدنامولو د افغانستان په اصطلاح نړۍ ته د بد معرفي کولو یا د مخدره موادو د صادرونکو هیواد په توګه په اصطلاح ورپېژني ما وویل چې مخکې تا وویل چې د کمپاین لپاره کومې پیسې چې دوی د موادو مخدر د امهال په خاطر باندې لګولې متاسفانه هغه د دوی جیبونو ته بیرته تللې یعنې مخدراتو کې کم نه بلکې زیاتېدل ورسره د دې علت څه کېدلی شي څوک دغه وسایل په لاس کې لري چې هغه د مثال په توګه اومه مخدر توکي په پاخه باندې تبدیلوي او بیرته افغانستان ته راوړي افغانستان ته رالیږدول کېږي تاسو وګورئ د کابل سیند کې د افغان بچیان دغه تنکي ځوانان د ګلالي ځوانان چې کار نشته او بار نشته د افغانستان حکومت متاسفانه په جګړه کې مصروف دی د افغانستان حکومت ته د فرصت نه ورکول کېږي چې د خپل ځوانانو لپاره په اصطلاح د کار زمینه مسؤلیت د چا ده دغه یو ډېره مهمه او په دغه کار کې د شراکت خبره هم راځي قاچاق او کله چې کرکیله کېږي یا وړل کېږي له یو سایه نه بل نه نو حد اقل موږ خو حکومت لرو یو چارچوب او چوکاټ ورته لرو نو اصلا مسؤلیت چا موږ یو اداره ولرو یو ډېرې ادارې په دې اړه کار کوي خصوصا ځانګړی وزارت هم شته په دې اړه باندې وګورئ تاسو نتیجه معکوسه ده وګورئ تاسو باوجود چې موږ دلته یو قانوني دولت لرو موږ وسلوال ځواکونه لرو دلته په افغانستان کې موږ د مخدرو موادو پر ضد باندې د مبارزې وزارت لرو په کورنیو چارو وزارت کې ورته معینیت لرو نړیوال په اصطلاح په دې کې بریتانیا او مثلا امریکا متحده ایالات او نورو هیوادونو مرسته کړې ده چې دغه مواد له منځه لاړ شي دغه په اصطلاح دغه کرکیله له منځه لاړ شي د بدیل معیشت د برابرولو لپاره دهقانانو سره موږ څه کولی شو څنګه کړي دي لا تر اوسه پورې او د دې د مسؤلیت هغه ارګان خو معلوم ده زما موخه دا وه زادران صاحب چې کله هغوی ته مراجعه کېږي هغوی وایي چې موږ یوازې پالیسي جوړونکي یو د عملي کارونو دپاره څه نه لرو یا بودیجه نه لرو یا فنډ نه لرو مخکې دا خبره مې چې راخیستې وه صابون جانه کله چې دغه مخادر توکي دوی ته په اصطلاح معلوم دي چې د کال دومره اندازه کرل کېږي دومره عاید مافیایي کړۍ ترلاسه کوي هغه لارې ګودرې هم دوی ته معلومې دي چې په کومه لار باندې وړل کېږي څوک دي د مافیایي کړۍ په دې کې څوک لاس لري په افغانستان کې د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي دي چې حمایه کوي دغه خلکو یا د دې سره د سیمې هیوادونو په اصطلاح مرسته ده یا دغه نړیوال دوستان چې دلته په افغانستان کې حضور لري دغه مرسته ده ولې دغه زموږ نړیوال دوستان د دې مخنیوی نه کوي نړیوال دوستان چې په کومو سیمو کې د افغانستان د دولت مدیریت کمزوری دی هلته قاچاق هم زیات دی او کرکیله هم زیاته ده ښه خو زه هم وایم دا خبره زه هم کوم دوی هم کوي کله چې د افغانستان د قانوني دولت حاکمیت کمزوری دی زادران صاحب که دوی قوي دي هلته لاسرسی نشي کولی کاملا دوی قوي دي زموږ مدیریت کمزوری دی یعنی کاملا دوی په کال کې په اصطلاح ویلی چې د دې نه 80 میلیارده ډالره په اصطلاح ترلاسه کوي موږ ته نړیوال دوستان د افغانستان له قانوني حکومت سره د کال د مسالو قواو لپاره په اصطلاح 4 میلیارده ډالره او دغه په نور ارسا کې 4 میلیارده د بیا رغونې او په مخنیوي کې کېدای شي د ګوتو په شمار اته د 80 په مقابل کې څومره دي یعنی مافیا دلته قوي ده
حتی بزګر وایي چې بزګر د 3.5 میلیونه 350 میلیونه تر 550 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. نو بزګر چې کله دومره عاید ولري هغه به غنم او جوارو ته زړه ښه کړي که نه همدغه کوکنارو کې به خوشحاله فکر نه کوم ځکه چې دا اوس د کندهار نه چې کوم ورور اړیکه نیولې وه هغه یادونه وکړه چې موږ باغونه لرو، موږ ځمکې لرو، غنم لرو. دغه ارقام موږ ته دقیق نه ښکاري. اوس لپاره په افغانستان کې د افغانستان ولسمشر جناب ډاکټر صاحب غني په بدیلو لارو باندې فکر کړی دی. د دهقانانو د ژوند د ښه کولو لپاره د بندونو جوړول دي، د اوبو پیدا کول دي، د هغو لپاره په بدیلو لارو باندې اروپا ته د دهلیز پرانیستل دي چې په اصطلاح موږ تجارت وکولی شو. د چابهار بندر دی، د عقینې بندر دی، د چین له لارې، د ازبکستان له لارې افغانستان ته د اورګاډي راتګ دی. او دغه لارې خلاصې دي. تاسو ولیدل چې تېر کال دغه سږ کال چې موږ تاسو قرار لرو پکې د افغانستان د میوه‌جاتو د حاصلاتو د راټولولو او د صادرولو کله چې موقعه ورسېدله تاسو ولیدل چې پاکستان ټولې لارې په افغانستان باندې بندې کړې. زموږ د تاجرو هغه مالونه په اصطلاح خوسا شول او هلته ګنده شول، له منځه لاړل. موږ هیله دا ده چې په بدیلو لارو باندې فکر وشي. د امریکا متحده ایالات یا نور نړیوالې ادارې چې دلته په دې راسته کې کار کوي د افغانستان د دولت سره قوي مرسته وکړي تر څو افغانستان دولت په دې باندې قادر واوسي تر څو د حاکمیت څخه زموږ ستاسو په هیواد کې زدران صاحب یو لوی سرخوږی البته نامني ده، کېدای شي دا راسره ومنئ. بیا دلته نامنۍ کې نامني چې چا جوړه کړې خلکو معلوم دي، خو بیا کله د تعلیم نوم دی، کله د داعش نوم دی، او کله مخالف وسلوال د دولت. البته خبره داسې ده په دغه راپور کې چې د 150 میلیونه تر 500 میلیونه ډالر یوازې د طالبانو نوم یاد شوی د دولت وسلوال مخالفین ورته ووایو چې دوی د اوشر په نامه باندې اخلي. اصلا خبره دا ده چې دا دغومره غټ اوشر اخیستل یا پیسې اخیستل معنی دا ده چې هغه زموږ د امنیت ساحه راټنګه شوې ده که نه دغه خلکو په دې وروستیو کې د نامنۍ په راوستلو کې رول هم لوبولی او تر څنګ یې ځان ته زمینه هم مساعده کړې چې دومره دقیق ارقام ذکر کېږي. ما مخکې یو څو واره دا خبره کړې ده. تاسو پرون د جان میکن خبرې اورېدلې وې د امریکا د سلام مجلس د بهرنۍ کمیټې مسؤل چې ټرامپ ته یې پیشنهاد درلود چې افغانستان کې دغه لاسته راوړنې چې په تېر کې موږ درلودې هغه تر سوال لاندې دي. د افغانستان د حکومت حاکمیت په سلو کې 50 تر راټیټ شوی دی. ګورئ دا هغه راپورونه دي چې دوی په دې باندې متیقن دي. له یوې خوا زموږ وسلوالو قوتونو ته په اصطلاح د امنیت لیږد بشپړ لیږد او له بلې خوا بیا د دوی د پوځیانو راتګ افغانستان ته مختلف اهداف تعقیبوي. دغه موضوع کله که د افغانستان د وسلوال پوځ سره دوی هغه مرستې چې اړینې کړي وای افغانستان ولې ونه کړي دا هم کېدای شي یوه پوښتنه وي. زدران صاحب اصلا خبره دا ده چې د افغانستان د حکومت سره دوی هغه زیاتې مرستې ځکه نه کوي چې د افغانستان حکومت که په پښو ودرېږي یو خپلواک هېواد به وي، په خپل ځان متکي هېواد به وي چې اصلا دا د نړیوالو لپاره زموږ هغه دوستانو لپاره چې دلته عملا حضور لري د هغوی لپاره د منلو وړ خبره نه ده. ولې زموږ جګړه نه مهار کېږي؟ ولې زموږ مخالف توکي په اصطلاح دې لارې لیږدول کېږي؟ ولې پاکستان زموږ په حاکمیت کې په اصطلاح مداخله کوي؟ خلک وایي چې نیابتي جګړه خلک وایي چې نیابتي ده جګړه. زه وایم چې نه، اعلاني ده جګړه. کله چې د توپخانې تر اور لاندې زموږ مناطق نیول کېږي او زموږ هېوادوال په اصطلاح په هغې کې شهیدان کېږي، دې ته موږ نیابتي جګړه ویلی شو. زموږ هغه وسلوال مخالفین چې په نوم باندې د افغان نوم پرېښی دی په اصطلاح طالبان دي یا نور مخالفین دي، هغه په کوم ځای کې کور یې چېرته دی، چېرته تنبیدي کړي، له کومه ځایه راځي؟ ښکاره خبره ده. نړیوال که په دې بود کې له موږ سره یې مرسته کړې وای چې دغه زموږ د قلا دغه ناهړېدلی دیوال چې په اصطلاح موږ خو امنیتي تړون هم ورسره لرو، دا چې نه یې کوي مسؤلیت نه راجع کېږي دوی ته. هغه امنیتي تړون کې که تاسو یې ولولئ ډېر ضعیف یو تړون دی. تاسو یې ولولئ چې د ډیپلوماتیکې لارې به موږ هڅې کوو فلانه زما دلته وینه تویېږي، زما بچیان یعنې اصلا دغسې یو تړون باید نه وی امضا شوی چې موږ ته ګټه نه لري. دلته بیا د پخواني ولسمشر کرزي خبره صدق نه کوي. کاملا خو یو څه دی چې افغانستان محتاط ساتل شوی دی. که چېرته دغه امنیتي تړون د افغانستان ولسمشر یا په اصطلاح اوسنۍ رهبرۍ امضا کړی نه وای، هغه ډالر هغه پیسې چې زموږ د وسلوال پوځ لپاره پکار دي هغه به چا موږ ته راکړي وای. دوی موږ محتاط ساتلي یو، موږ ناګزیره یو هغه څه چې مثلا د دوی په ګټه باندې پخوا هم دا تړون نه و امضا شوی خو پیسې پوځ ته ورکول کېدلې. ګوره تر هغه پورې قرارداد و. کله چې دې ته راورسېدو چې افغانستان باید مسؤلیت واخلي، خپله غاړه باندې واخلي، دوی دغه مرستې چې دا یو ډول خیانت نه و زیادران صاحب؟ وخت چې موږ آماده نه یو د مسؤلیت اخیستو ته، یو سړی یا یو څوک تا ته مسؤلیت در سپاري دا هم په خپله یو ډول جفا نه ده؟ اباسین جانه موږ د اوږو بار نشو کېدلی دی چا نه د امریکا د متحده ایالاتو نه د نورو دوستانو. دوی به له موږ سره وي وایي در سره به یم تر کوره نه تر ګوره. موږ باید مسؤلیتونه په خپله مسؤلیت پذیره وو. ولې هغه اخلاقي مرستې چې زموږ په پښو ودرولو کې باید دوی له موږ سره مرسته کړې وای. زموږ وسلوال پوځ تجهیز شوی، زموږ وسلوال پوځ هوایي ځواک درلودی، زموږ وسلوال پوځ دلته زدران صاحب که یوه خبره وکړو
مستقیما امریکا ته مسؤلیت نه راجع کیږي. دلته خو بدیل به ډېر هیوادونه پیدا شي، کیدای شي چین وي، روسیه وي، هند وي، ځینې نور هیوادونه وي د افغانستان سره د پوځ او ټولو برخو کې مرسته وکړي. خو موږ خو یوازې امریکا ته سترګې په لارې او د دوی سره د تړون او د دوی په ستراتیژیکه ملګرتیا باندې زموږ نه نور هیوادونه یې لارې پاتې که څنګه؟ ګوره زه راځم دې خبرې ته چې دغه لابي باید وشي. زموږ روسانو نه باید وسله واخیستل شي، روسانو نه باید تیاري واخیستل شي. موږ دغه منډې وکړو، خو موږ وانه اخیستلې. هغه تعهد حتی دوی څوک نه پرېږدي چې موږ سره مرسته وکړي. راځم همدې خبرې ته. هغه تعهد چې دغه دوستان یې له موږ سره لري، هغه ستراتیژیک او امنیتي تړونونه چې دغه دوستان یې زموږ سره لري، دوی په همدې موخه راغلي چې په افغانستان کې تروریزم محو کړي، د افغانستان حکومت په پښو ودرېد، د افغانستان ټول نهادونه په پښو ودرېد. او دوی خلکو له موږ سره په هیڅ برخه کې زه وایم چې دغه هغه مرسته اړینه مرسته نه ده. تاسو ولیدل دغه 2 کاله وړاندې 2 نیم کاله وړاندې انتخابات ولیدل چې افغانان د دې جوګه شول چې خپل انتخابات وکړي. همدغه دوستان راپورته شو په لوی لاس دغه انتخابات جنجالي نه کړو. زموږ لپاره د یو ماته او ګډ حکومت په اصطلاح دلته زمینه ورته برابر نه کړه. دا څوک خو همدغه نړیوال دوستانو. زه وایم چې که نړیوال دوستان په واقعي سره د افغانستان سره مرسته وکړي، په یقیني توګه دا ویلی شم چې نه به مواد مخدر وي، نه به بېتعلیمي وي په دې وطن کې، نه به وروسته پاتې والی، نه به زموږ اقتصاد خراب وي، او نه به موږ نړیوال دوستان ته په اصطلاح زولۍ نیولي چې مرسته هم نه کوي. زادران صاحب موږ ورته زولۍ هم نیولي، له موږ سره مرسته هم نه کوي. نور هیوادونو ته هم خوشحاله خوشبینه نه چې له موږ سره مرسته وکړي، او د بابا غوښې ډوډۍ خبره هم پکې نه. نو اصلا بیا د دوی سره زموږ موجودیت د دوی موجودیت له موږ سره فکر نه کوي چې بې معنا دی. ښه، موږ د ورځې ضرورت لرو. زه به دا خبره وکړم چې افغانستان هم کوم تړونونه چې امضا کړي دي زموږ د نهایت مجبوریت په اساس باندې موږ د نړۍ د ټولو هیوادونو سره دوستي غواړو، هغه که امریکا ده، که روس ده، که چین ده، که زموږ ګاونډیان دي، حتی پاکستان چې موږ وژني، موږ د دوستۍ لاس اوږد کړی دی چې دغه اور چې نن تا په موږ کې بل کړی دی، سبا دغه ستا لمنه نیسي. هغه ته تاسو وینئ چې ورځ تر بلې په پاکستان کې دغه چاودنې او دغه شیان زیاتېږي، تروریستان هلته زیاتېږي. راغلو دې ته چې زموږ ضرورت څه دی. زموږ بچیان باید په تعلیم ته لاړ شي، زموږ اقتصاد باید په پښو ودرېږي. موږ اړتیا لرو پیسو چې افغانستان ته راغلي زادران صاحب چې زموږ اقتصاد په پښو ونه درېد او خل مصنوعي اقتصاد بولي، یو بل نوم او ټاپه ورپېوال کېږي. فکر کوئ چې په راتلونکي کې به وشي؟ علت د دې خبرې دا و چې په 100 کې 60% دغه مرسته شوي پیسې د افغانستان د دولت له لورې مصرفې دي، چې افغانستان دولت د اوس هم چې کوي چې موږ کولی شو چې حساب کتاب ورکړو. په 100 کې 80% دغه پیسې په خپله ډونرانو لګولې، په خپله دوی لګولې. د پیارټیانو په نامه باندې ادارې جوړې شوي وې، نورې خیریه مؤسسې په اصطلاح نورې مؤسسې وې د بیا رغونې په برخه کې. دغه کوم کارونه چې شوي دي دا تاسو فکر وکړئ لکه سړکونه چې موږ ته جوړ شوي، لکه کاږل چې وي، یوه ورځ باران ورباندې شوی، دوه ورځ سړک له منځه تللی وي. دا په یو لاس په خپله په اصطلاح دوی دغه پیسې راوړي افغانستان ته، په مرسته کې حساب دی، په ارقامو کې په موږ پسې حساب دی، او په بل لاس دغه پیسې په خپل جیب کې ایستلې دي. زادران صاحب دا چې د خپرونې وروستۍ دقیقې ته نږدې کېږو، که په وروستیو ټکو کې ووایم چې ستاسو په نظر اصلا زموږ د بزګرانو یا زموږ د دهقانانو او زموږ د ولس مسؤلیت څه دی د تاریاکو او کوکنارو د زیاتېدو په اړه باندې، او ترڅنګ یې د جز په توګه د حل لاره څه ده؟ ډېر لاندې مهرباني. ګورئ، افغانستان د نړۍ په دې خطه کې 15,000 کلن تاریخ لرو. موږ افغانان موږ حلال روزي همیشه لپاره فقیر ژوند هم کړی، ولې حلال هم خوړل ده. اسلام هم مخدره توکي منع کړي دي، هغه توکي چې په اصطلاح انسانانو ته ترې ضرر پېښېږي. زه هیله لرم چې زموږ دهقانان په بدیلو لارو باندې فکر وکړي، د هغې په ځای باندې په اصطلاح زعفران وکري، نور په اصطلاح ګټور بوټي وکري. له دغه بدې پدیدې نه د افغانانو په ټنډه چې لګېدلې دغه بده ټاپه د افغانستان له ټنډې نه ایستې. خوشحاله اوسئ. فیضي زادران د چارو شنونکي ډېره مننه ستاسو له راتګ. درنو لیدونکو، زه به همدومره لنډ ووایم لکه څنګه چې زادران صاحب اشاره ولرله چې په ټوله کې اصلي خبره په راپور کې نه ده، خبره پر موږ پورې تړلې، پر ولس پورې تړلې ده. او زموږ بزګر څومره چې تر کومه بریده زه ګورم بزګرانو د دې په ځای چې تریاکو کړي د مخدره موادو په لور باندې لاړ شي، باغونو ته یې مخه کړې ده. ترڅنګ یې نور بدیلو لارو باندې زادران صاحب په اشارې چې زعفران نورې لارې هم شته، هغوی ته یې مخه کړې ده. په دې هیله یم چې آینده کې هېڅ داسې راپور ونه لرو چې زموږ په هېوادو کې البته د تریاکو یا د مخدره موادو قاچاق او کښت او کرکیله کېږي. تر بیا ښې چارې، وخت مو په خیر، شپه مو په خیر، د خدای په امان.